سبا که موږ خپلې معاشرې ته وګورو نو هر دویم انسان هغه د سود په لعنت کې مبتلا دی. که ته یو طرف ته ګورې نو یو انسان به درته داسې میلاویږي چې هغه به بل ته سود ورکوي. که دې طرف ته ګوره نو یو انسان به داسې میلاویږي چې هغه به د بل نه سود راغشتي. که هغې طرف ته ګوره یو انسان به داسې میلاویږي چې هغه به د دوی په منځ کې ګواهي. یو انسان به داسې میلاویږي چې هغه به د دوی معاهده کړي. دا څلور واړه قسمونه چې کوم خلک دي په دې باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی دی، په دې باندې لعنت ویلی دی، په دې باندې لعنت ویلی دی. په حدیث مبارک کې راځي د صحیحینو دارنګې د مشکات د دې حدیث دی د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې سود خوړلو والا، سود خوړونکي والا، دارنګې د سود لیکلو والا، دارنګې د دې دواړو په منځ کې چې کوم ګواهان دي په دې باندې د الله لعنت وي، په دې باندې د لعنت وي. نو د دې نه اندازه کولی شي چې دا څلور واړه کسان کوم چې په دې سود په معامله کې راځي په دې ټولو باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی. بیا که هغه دې د مستۍ نه اخلي او که هغه دې د عارض د وجې نه اخلي، که هغه دې د مجبورۍ نه اخلي، په هر یو صورت کې د دې خوړل حرام دي، په هر یو صورت کې د دې اخیستل ناجایز دي او په دې باندې نبی علیه السلام صراحتا واضح هغه لعنت ویلی. دارنګې دا د قیامت د نشاناتو نه یو نشانیون ده چې سود به عام شي. نو څرنګه چې موږ وایو چې دویم فرد ته ګورې نو هغه به په سود کې مبتلا وي. نو یا خو به هغه د چې کوم بینکینګ دی د هغې په طریقې سره مبتلا وي، یا به په عام لحاظ کې هغې سره مبتلا وي، په عام معاشره کې به مبتلا وي. په دې ټولو باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی دی. د دې د وجې نه د سود په شانتې د لعنتي څیز نه ځان له ساتل پکار دي. په دې کې د ګواه جوړېدل نه ځان ساتل پکار دي. بل له ورکول، د بل نه اغستل، د دې دواړو په منځ کې د دې معاهده کول، په دې ټولو باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی دی. د دې د وجې نه د دې نه ځان ساتل پکار دي.